د روزګار تنګي برازي د روزګار تنګي نن سبا تاسو په دې اجابات کې دیاړي 100 روپۍ ده 200 روپۍ ده کنه 200 روپۍ نو 800 روپۍ چې دیاړي مار اخلي کنه سوچ وکړي نو 800 روپۍ چې دیاړي مار اخلي نو دا چې روزانه دیاړي وکي او سلور جمعې تلری کې نو دا تقریبا په مشکل باندې داسې دیاړي چاته نه ملاوي کې چې روزانه دا دیاړي اغستې شي دا به 100 روپۍ وګړي 100 زره نو په 100 زره کې نن سبا د پېټرولو قیمت ته ګوره نن سبا د ډیزلو قیمت ته ګوره د حالات غړو ته ګوره د ورجو ته ګوره خلک نن سبا په غلاګانو باندې نن سبا راوچت غلاګانی خلکو شروع کړ دي بیګا یو ځای کې ناسو یو کسویل زمنګ د جمعات نه خلکو پکی تختولي پکی د شپې پټ کړی دي پکی بل کسویل زمنګ د جمعات د 4 ریګولیټر پټ کړی دی نه به پټی دی دا صبر وکاو منګه کدا حالات روان شو زما استاد دی کورونه به خلکو دا غلاګانی به شروع کړي بیٹکونه بیرانه بیا تختی یا خپل کورونه ساتو څوکیداری وکاو دا حالات منګه ته سوچ نه کو چې دا حالات ولی خراب دي راځي چې موږ اجتماعي تور باندې توبه باسو موږ د الله تعالی په عذاب کې او د الله په گرفت کې نن الله تعالی نیولیو نو شدت المؤونه روزګار به تنګ شي دیاړیانی به کم شي ابل استاد به خبري ملکین وستي کې ټیسټ او دومره خلک استادان مخکې به استادي چانه کوله د استادۍ د پاره ملکین وستي ته زمنګ د دیرنا الکان جنکې دومره زیاتې تلې وي د تالاش نه تر د چکدری د یونیورسيټي پورې روډ بلاکو دومره خلک تلې دي او هغه تصویر به تاسو په د سوشل میډیا باندې لیدلې وي چې تګوري ته دا بالکل د یو پارټي غټه جلسه ده دا جلسه ښکاره کیږي دا چې د زرګونو په تعداد کې خلک راغلي جابون علي د میس کې ماته خبر بل لایده شو دا نن تقریبا 100 ورځ دا و ماته ورځ ما ته روزانه دا ټلیفون کیږي چېرې نوکری اغستل پیسو باندې څنګه دي دا نوکری اغستل پیسو باندې څنګه دي یره زمانہ پلانې سړی رانه 4 لک روپۍ غواړي دا نوکری وکم کوونه کم دا خبر زه په میډیا باندې کوم زما دا خبره زرګونو خلک ګوري اوري یعنی دا زمنګ د پاکستان او زمنګ د وطن دا اخلاق دي نن سبا یو تعلیم یافته نوجوان یو تعلیم یافته الک او جنۍ هغه په خپل قابلیت باندې په پاکستان کې نوکری نشي کولای دایم پیغان دا مینګان دا په پیسو دا پوسټونه خرڅي او خبرت پکې نشتا دا ټول په دې کې اخته دي میرټ نشته ده په میډیا باندې او په سټیج باندې خو هر څه د میرټ داوي کوي لیکن صورتحال دقه دی او زه په دې کې ډیر زیات حیران دا شوم چې پرون ماته یو د سکس ټلیفون کو چې هغه عملاً باغ پارټي کې غټ سړی دی چې هغه د هغوی حکومت دی ماته وایي چېرې یو سړی رانه 4 لک روپۍ غواړي چې وله ورکم او د خپل زنانه له پې پوسټ والم او کوانه لم ما ورته ته چاله پیسې ورکړې ستا خو حکومت دی ستا خو د ایم پی سره هم تعلق دی او ستا خو د منسټر سره هم تعلق دی او ستا خو د ډک چیرمن سره هم تعلق دی ستا نه ولي وایي زما علم بغیر د پیسو نه کېږي دا صورتحال دی نو څه کوو د چا نه غواړو شرم نه راځي موږ الله تعالی سوتو الله تعالی باندې رحم وکړه دا زمون نبی علیہ السلام فرمای اعمالکم عمالکم ستاسو دا اعمال ستاسو مشران دي او دریم نمبر نبی علیہ السلام فرمای جور سلطان علیهم بدی خلکو به د باچا ظلم راځي باچاهان به ظالمان مسلط کی نن پرون د وزیر اعظم پاکستان ټویټ تاسو ګورئ هغه وای د تیلو د قیمت د بڑاول نه بغیر بل چاره نشته زمنګ سره موږ هم د قشانی د تیل ګرانو دا د شهباز شریف پرونه ټویټ ته وګوره سلطان څوک دی ولی به نامونه پټ یاره مال دانوم دا په جمعات کې د منبر د پاس دانوم غستنی دی په ګرځه به اخلم چې څوک داسې ظالمي جور سلطان علیهم نبی علیہ السلام فرمای ظالم بچا به الله مسلط کوي نو حالات بګورو چې کم زیاته خبر ورسېدله دا څنګه اعمال دی اصل کې او دریم نمبر نبی